अस्सलाम वालेकुम मलगरो कप्तान बाबर आजम और शाहीन शाह अफरीदी یو نوې تصویر راغلی دی تاسو له سکرین باندې ښکاري جی د سریلانکا نه میچ بایللو نه پس د دې دواړو خپلو کې لږ ډېر تو مې شو خو دا په هر ټیم کې کیږي دا د هر کپتان او د هر سینیر کلاړي ترمنځ کیږي دا د موږ د کلی چې کم کرکټ ټیمونه وي په هغې کې هم کیږي کم ملګري کرکټ کوي د ستاسو په ټیم کې به هم کیږي اکثر کپتان له خلک وایي دا د څوک غلطه فیصله دی وکړه ولې دی دا کس ورویښ ولې دی دله ورکو نو دا خبرې په ټیم کې کیږي اکثر کپتان مطلب کلاړیان بې عزته کوي او هغه چې عمران خان په خپل میچ کې په لایو میچ کې یو کلاړي د فیلډینګ په وجه باندې د ګر سټیډیم نه بهر کړو او 12 مین را بهر کړو چې ترا کوشه فیلډینګ لو دی بار او خېجو دی کیناوه د فیلډینګ نشي کوله نو دا سټریک کپتان چې کوم وی هغه مزه کوي نو دای مطلب دا خبره نارمل وی لکه دی مطلب دا نه چې اوس په شاهین افریدي بابر اعظم پسې تماچا ګرځي او بابر اعظم په شاهین افریدي پسې تماچا ګرځي دا غټیم خبره وخت مشوه او دینه علاوه د شاهین افریدي حواله سره یو بل خبره ډیره زیاته په سوشل میډیا باندې شریک شوی و چې شاهین افریدي وایي چې د ټیم کپتان دی شاهین افریدي جوړ کړل شي ځکه شاهین افریدي وایي د لاهور کلندر د لپاره پی اس ال ګټل او شاهین افریدي یو ډیر ښه کپتان دی نو د دې خبرې تردید چې کوم دی نن شاهد خان افریدي په یو لایو شو کې د سما چې کوم سما چینل دی په هغې باندې لایو شو کې شاهد افریدي دا خبره وکړه چې دا هیڅ قسم خبره ما نه ده کړې او دا خلک ما پسې مطلب پراپیګنډه کوي او زه لاسه شاهین شاه افریدي د کپتانۍ نه منې کوم زه ولایم چې کپتاني په خپل سر باندې ماخله کپتانۍ ډیر زیات ذمہداریانې دي او بیا به ته د خپل پرفارمنس نو دا څنګه پرفارمنس چې ته اوس کې دا بیا ته کپتانۍ کې نشو کولی او د کپتانۍ پریشر به ته نشي هینډل کولی نو ایلاس زه شاهین افریدي د کپتانۍ نه منې کوم زه ولا دا نه وایم چې بابر اعظم د کپتانۍ نه لرې شي او شاهین افریدي د کپتان شي نو دا د شاهین افریدي حواله سره دا خبره په میډیا چلیدلې کېدای شي تاسو له هم داسې تصویر مخې راغلی نو دې خبرې تردید ټوټلی شاهین افریدي کړی چې ما هیڅ قسم داسې خبره نه ده کړې او زه د بابر اعظم د کپتانۍ په حق کې یم خو دې نه علاوه ډېر خلک داسې دي چې غواړي نه چې بابر اعظم د ټیم کپتان شي سپیشلی په شاداب خان باندې ډیر زیات کوېسچن ریس کیږي چې د پرفارمنس نه کوي او د ولې د ټیم وایس کپتان دی او وایس کپتان بیا ته ډراپ کول هم نشي چې مطلب خامخا هغه پرفارمنس نه کوي به ته میچ کې جنګي نو اوس داسې خبر راځي داسې زرای دا خبر وروړي چې را روان چې کم ورلد کپ ته هغې کې به وایس کپتان چې کوم وي شاهین شاه افریدي به وي کپتان به بابر اعظم وي او ورسره وایس کپتان به شاهین شاه افریدي وي نو که چېرې شاداب پرفارمنس نه کوي نو د شاداب په ځای به اسامه میر له چانس میلاویږي د اسامه میر چانسز ډېر زیات دي خو ډېر خلک اوس په سوشل میډیا وایي چې نه ابرار احمد د چانس میلو شي ابرار احمد په ټیم کې سلیکټ کړی شي چونکې اسامه میر آلریډي او ډي آی ډیبیو کړی ده او ابرار احمد چې کوم دی هغه صرف ټیسټ کې گیم کړی تر اوسه پورې هغه او ډي آی کې گیم نه دی کړی نو اسامه میر یو ویل ډیزروینګ کلاړي دی ځکه اسامه میر چې کوم دی د شاداب غونډې بیټینګ هم کولی شي لږ ډېر ابرار احمد چې کوم دی د بیټینګ نشي کولی اسامه میر د او ډي آی دپاره ښه چوایس دی د شاداب په ځای خو الله دې وکړي چې شاداب فارم کې واپس راشي شاداب یو ډېر ښه کلاړي دی یو ډېر ښه بالر دی یو ډېر ښه بیټسمین دی او ورسره یو ډېر ښه فیلډر هم دی چې په پوینټ باندې داسې کیچونه او داسې فیلډینګ دا هر یو کلاړي کولی هم نشي نو الله دې وکړي چې شاداب فارم کې راشي خو دا څومره هم نیګیټیو نیوز چلیدل چې مطلب د بابر اعظم کپتانۍ له خطره ده یا بابر اعظم کېدای شي کپتانۍ له لرې شي او شاهین افریدي هم دا ویلي چې شاهین افریدي د کپتان کړی شي سو معلومه ده شاهین افریدي چې کوم دی د شاهین افریدي زوم دی خو شاهین افریدي وایي چې زه خپل هغه د کپتانۍ نه منې کوم چې کپتاني به نه اخلي جي نو دې ځای کې دغه خبرې تردید که څوک کتل غواړي نو په سما چینل باندې تاسو کتی شئ زما یوټیوب هم کتی شئ زما فیسبوک پیج هم کتی شئ په هغې باندې د شاهین افریدي دغه انټرویو پرته ده چې ما هیڅ کله هم داسې خبره نه ده کړې چې شاهین افریدي د پاکستان کرکټ ټیم کپتان جوړ کړلی شي هغه د لاهور کلندر دپاره ټرافي ګټلې ده ما هیڅ کله هم داسې نه دي ویلي چونکې زه شاهین افریدي د کپتانۍ نه منې کوم جي نو دا سوشل میډیا باندې دا قسم تصویر چې کم شریک شوی د بابر اعظم او شاهین افریدي ده نو دا په هر ټیم کې دا خبرې کېږي کپتان خامخا کلاړي بې عزته کوي کلاړي ول خپل اټیټیوډ هم وښیي او خو چې کلاړي وي اوس لکه چې یو عام کلاړي وي هغه سره پرفارمنس هم نه کوي او کپتان سره خوله هم ولي د هغه بیا ټیم کې ځای نه وي نو شاهین افریدي که لږ ډېر اټیټیوډ شو کړي وي نو دا ټیم کې راځي دا صرف د پاکستان ټیم نه دا په هر ټیم کې دنیا کې چې څومره هم کرکټ ټیمان دي خپلو کې جګړه کوي ډریسنګ روم کې شیشې ماتې کړي ټیویان مات کړي بیټونه مات کړي المارۍ ماتې کړي ډریسنګ روم کې اسټرالیا ټیم چې کوم دی هغه څومره جګړې کوي خپلو کې نو دې مطلب دا نه شي ته یو بل پسې تماشه ګرځه یو لکه اکثر پکې مال هم څه کسانو تصویر راولېږلو وایي هسې دې وایي چې خپلو کې جګړه کړې ده دا معمولي جګړې وي دا یاران دي پاخه یاران دي خامخا کور کې هم دا لږ ډېر جګړه راځي نو څه چلو شو که یو بل سره خوله وواله یا دغه وشو خو واپس په هماغه ټیم کې ګیم کوي هماغه پاکستان
کپتان د پاره بدواړه لړاویږي په یو دسترخوان باندې روټۍ خوري په یو پلیټ کې دواړه روټۍ خوري نو دا تو مې خو هر ټیم کې راځي نو دا دومره غټه ایشو نه ده نو دا ما د صرف اپډیټ درکړی و ما دا نو ویل چې یو بل پسې تماشا ګرځي یو بل سره دښمنی شروع کړي ده نو دا جنگ جګړې په ټیم کې بعد ټیم کې راځي کپتان خامخا کلاړي له خبرو کې کلاړي ولا وای چې نه دا نه صرف مال خبره کې صرف ته په ټیم کې لیدلې ما د آی پی ایل خبره د دونی ټیم چې کم دیپک چاهر بالر تاسو له پسکرین باندې تصویر هم خرید خپل په لایو شو کې ویلو چې دونی مال ډېر زیات خبرې کوي چې کله موږ میچ وبایلو یا زه خراب بالینګ کوم نو دونی ما په ګراوند کې هم ډېر زیات بیزت کوي او په ډریسینګ روم کې مال هم ډېر زیات خبرې کوي نو ما دونی لوي چې تا د ټیم کې صرف زری دلم ته مال ډېر زیات خبرې کوي ما بیزت کوي مال ویناګانې کې نو یې غره لوي څه چلو شو مینه هم تاسو ډېر کوم ته مې خوښ ډېر زکه تاسو سره خبره کوم پتا به مې وسره شي لکه اکثر مرګري وی لکه بل چا لغږ نشو کوله نو کمزوري مرګري له خبرې ووري نو دا غرنګ دا په ټیم کې راځي نو څنګه چې دیپک چاهر یو ډېر وړو کې کلاړي دی دونی په مقابله کې دونی دومره غټ کلاړي دی نو دیپک چاهر را پاس دونی لوي چې ته صرف مال خبره کې او مال ویناګانې کې صرف ټیم کې رزلي دلم نور چاله سنوي نو دونی ولا سوبي دونی ولا جواب ورکو چې زما ټیم کې ته خوخه ټولو نه زیاته مینم تاسو سره کوم زکه تعالی خبرم کوم نو دا غرنګ په ټیم کې بابر اعظم بخامخه شین افریدي له خبره کوي چې دا څنګه بالینګ دنه کو نه دی وکټ وښته وډه به دی یا دا څنګه فیلډینګ دی کو یا د کیج ډراپ کو یا بشاداب لوي دا څنګه نن بخامخه کپتان دا حق جوړیږي نو دې دا مطلب نشو چې شاداب له خبرو کې نو شاداب برا پاسي بابر اعظم سره به دښمنی شروع کی بابر اعظم پسې به تماچا ګرځي ډیر مرګري مال تصویران را لګي و یسه دی دا دی خو یو زین است نو سو کیس یو بل سره دښمنی شروع کی یو زی بکینګ نه دا خو ټیم دی چې میچ بایلی خامخه یو بل لبوي لکه تا غلطي وک شین افریدي مولوي چې تا پرفارمنس نه دی کړي نو دا خامخه کوي د مخبل چې کم د زمون د علاقې کم مرګري کرکټ کوي تاسو ټیم کې تاسو یو بل خبرې نه کوي چې مړه دا څنګه بالینګ دی کو نن دی دومره رنزونه ورک دا څنګه بیټینګ دی کو میسینګ دی کو هټینګ دی نو کو دا خو عام خبرې دا خو ټیم کې خامخه کپتان خبرې کوي کې لړیان له چې کپتان غلطو کې لړیان را پاسي کپتان له خبرو کې چې څنګه فیصله دی کړه بالر دی ولا واستو دا بیټینګ دی څنګه کو دا په ټیم کې وی دا خبرې به تکي خامخه کپتان به هم کوي او سینیئر کې لړیان به هم کپتان لوي چې دا فیصله دی غلطه وکړه دا سينو پکار دا غلطیاں وی دا چې ته غلطیاں نه پوینټ اوټ کینو دا غلطیاں به سورټ اوټ کیږي څنګه نو دا د ما ویډیو مقصد صرف دا تاسو سره د اپډیټ شریک کوم ډیر زیات مننه جی والسلام